اوس هم ژوندی یم زه. محبت ډېرو مرحلو نه سړی تیر را تیر کړي. زمونږ هم څه عجیبه غوندې قصه د مینې. اول به یو بل پسې ډېر ولیواله غوندې، خو د یو بل نه شرمېدو اظهار مو نه شو کوی. د وخت په ارته سینه ډېرې ورځې شپې سبا شوې، خو جوړ تازه خیر او په خیر نه مخکې لا نړو مونږ. بل حال لیده کاته کېده، خو مونږ څه خبرو چې مینتوب څنګه وي جانان او مینه څه ته وایي. ما به اکثر سوچ کو چې دا لیونۍ ولې اخر ما ته له ټولو خلکو غوره او په فرق ښکاري. ما به ویل که چېرته دا ځلې لیدم وشو، زه به اظهار د مینې خامخا کوم ورته، خو چې یو ځای به شو نو هېڅ به مې ویلی نه شو. ما به وی هسې نه انکار وکړي خفه شي رانه. دا به رخصت شو، خو د ځان سره په شر به یې کړم. ټوله شپه ناست به وم، د ځانه مرور به یې کړم. خو لنډه دا یو ورځ مې کلکه اراده وکړله چې دا ځل خامخا د زړه لیونتوب ښایم ورته. د خالي ورځو مازدیګر بیا مې ولیدله. ډېر ویرېدم، خو اظهار د مینې ومې کړلو. هم هغه وشو که نه څه نه ویرېدم چې زه څه شیبه چپ و بیا یې وې ګوله خفه نه شې ته. داسې هم نه ده چې په تا کې څه کمی دی، خو بس پښتون سماج دی، خلک دا خبرې ښې نه ګڼي. ځان به رسوا کړو یو به نه شو ښه پوهېږم زه. د دې نه ښه ده چې د زړه خوښه دې زړه کې ساته. ته خفه نه شې، زه یوه پوښتنه پیغله یمه. د رسوایۍ او د تهمت د ژوند مې ویره کېږي. دغه انکار په ما څه بل شانتې اثر وکړلو. د خپو د لاندې نه مې ځمکه چېرته وتښتېده. بلکل بې احساس شوم او ذهن مې هېڅ کار نه کوو. د خپو او لاسو مې دم وختو، بې خوده شومه. یخې خولې مې په تندي داسې راماتې شولې، وجود مې یخ شو لکه سا چې وي له ما وتلې. په یو انکار زه د مرګي غېږې ته ورسېدم. زه چې په خود شوم نو پروت په هسپتال کې ومه. لویو وړو راته د کور ښې ژړاګانې وکړې. ډاکټر ویل په زړه یې چېرته لوی خفګان تېر کړی. خو لنډه دا چې د ژوند داسې برید ته ورسېدم چې به د مینې د نامې نه مې هم کرکه کېده. چېرته چې ذکر به د مینې د یارۍ کېدلو، په ما به اور بل شو. هغه ورځ به رایاده شوله. وخت تېرېده لږ ښه شوی له دې رنځه ومه. خو یوه ښکلې حادثه را سره بیا وشوله. هغه پوره چې لا زخم سم ورغلی نه و، هغه قصه د مینې بیا داسې شروع شوله چې هغه انکار چې د ژوند کولو ویستی ومه، دغه پیغام یې راغلی چې خفه نه شې ته. زه خپل ضمیر ځان ته څه ډېره ملامته کړمه. ما چې دا تا سره څه وکړه دا مې ښه ونه کړه. منم چې ما پښتو پاله، خو ما سماج ته کتل. خو ستا په شکل مې په ژوند کې لوی تاوان کړی دی. که درنه وشي نو ما معاف کړه. دا واده کومه چې زه به خپله ځواني ستا په نامه تېره کړمه. زه په یو دو کې شوم حیران، په هیڅ چل نه پوهېدم. وخت بیا څه سختو مرحلو ته وړاندې کړی ومه. که مې انکار کولو زړه یې ماتېده خبروم، که مې اقرار کولو هاغه مازدیګر مې یاد و. خو لنډه دا چې مې اقرار وکړلو ښه مې وکړل. ورته مې وې هر څه مې هېر کړل، بس معاف کړی مې. ټولې ګیلې معنی مو ختمې کړې، په خلا شو بیرته. د نوي ژوند آغاز مو وکړو، محبت شروع شو. وخت تېرېده، خو مو د زړه مینه سیوا شوه داسې لکه ځنګل کې چې لمبې څنګه د اور خورېږي. د مینې ژوند بلا د خوند و بلا ښکلی تېر شو. د اوړي ورځ پکې د ژمې مازدیګر غوندې و. یو بل سره داسې عادت شو، بیلیدل مو ګرانو. د ژوند په هر موضوع مو یو بل ته خبرې وکړې. په نه خبره د یو بل نه مرور شو، داسې لکه چې وي مو د یو بل سره د عمر تضاد. خو دومره زر به بیا د یو بل په خلا شو چې بس لکه چې مونږ خو خفه بلکل د یو بل نه وو. ډېرې وعدې مو د ژوندون د تېرولو وکړې. ډېر قسمونه مو خوړلي وو د ژوند په اړه. ډېرې لمحې مو د خندا او ژړا تېرې کړلې. یو ځای مو هر قسم حالات ولیدل، ډېر نږدې شو. په داسې حال شو چې یو بل نه بغیر نه پایدو، لکه وجود او سا مو یو بل کې رشته جوړه شوه. خو د حالاتو دې قصو بیا ډېر بې حسه کړلو. چې مو د مینې په دنیا یو قیامت داسې راغی. زمونږ د مینې دغه باب دې زمانې ولوستو، نو د نفرت ښکار شو، ژوندون یې راله ورپسې کړو. لیونۍ رانه بیله کړه، فناه یې کړله. ډېر تهمتونه یې پرې پورې کړل، رسوا یې کړله. د لیونۍ د سترګو اوښکو باران نه ودرېده. په غریو نیولو سلګو دومره یې بس ما ته ووې هغه انکار درته یادېږي او که نه لاليه؟ ما درته نه وې چې جدا به شو، یو ځای به نه شو.
ځان به رسوا کړو یو به نه شو ښه پوهېږم زه د دې نه ښه ده چې د زړه خوښه دې زړه کې ساته د رسوایۍ داغ اوس زما په لمن ولګېده ستا د نامې راته د کور خلک پیغور راکوي او ستا د لاسه مې مور داسې ځای رشته وکړله چې تصور کې هم زه هلته ژوند کولی نشم ما خو مدام خپلې نامې سره ستا نوم لیکلی د بل په نوم باندې به ټول ژوندونو څنګه لیکم خدای خبر اوس به څنګه وي او ژوند به څنګه کوي زما په شان به دا نیمګړې مینه ژاړي که نه هغه هم وخت و چې شیبه جدا کېدلی نه شو اوس مودې کېږي د یو بل د حال نه خبرېږو ژوندون څه داسې حد ته اوس زه رسولی یم چې دا زندګي په ما یو بوج دی یو عذاب غوندې دی په نه خبره مې اوس زړه راډک شي وژاړمه تمامه شپه پسې شوګیر کړم پرې شعرونه لیکم د لیونۍ هغه خبرې مې په غوږو کې دي سم لیونی رانه جوړ شوی دی زه څه وکړمه چا ته فریاد وکړمه چا ته دا خپل زړه سپک کړمه چا ته په غېږ کې دا سر کېږدم چا ته وژاړمه خپلو خو دومره وکړه ژوند یې راله اور پسې کړو د ژوندانه په تباهۍ کې مې پوره شریک شو په دغه خپلو کې خو یم خو څه پردی غوندې یم ټولې خبر راته اوس څه لباسي ښکارېږي اوس خو بیخي له ژونده وتی یم خو دومره ده چې اوس هم په دې خلکو کې ژوند کوم ژوندی یم زه اوس هم په دې خلکو کې ژوند کوم ژوندی یم زه